حضرت موسی علیہ السلام دی د یعقوب علیہ السلام انزم پوش کې تقریبا وسیرا دي او مصر کې هغه زمانه کې پیدا شوی دی چې کومه زمانه کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاہ او د بادشاہ سره د خدای دعوه کړې وه او دا به وی چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم خو راکور کې م نه ګورې لوی رب لوی خدای یم د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلکو به ده ته سجدې کولې عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کوم به د ده دربار ته نشو را رسېدی نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي وو هغې خلکو له ورکړي وو چې خپلو کورونو کې زما دې بوت ته سجدې کوئ او د مصر کې څومره ګردونه خلک و نو ټول به ده ته خدای وي او ده ته به یې سجدې کولې او یا د ده د بوت عبادت به یې کو سجده به یې کوله یو ځل یې خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلک ترې تښتي څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې رامنې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانې دغې فرعون ته مخامخ ودرېده او وی چې زه په دا سر په چوکه ووالم او د تخت نه یې لاندې راغورځولم بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویړه کوله تخت مات شو زه ترې لاندې پرېوتم او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړي د ګریوان نه راونیومه او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډېر یا د فرعون وزیرانو د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یې وکړ او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را رواني مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل یو د فرعون د قوم خلک و هغې ته به قبطیان وي او یو بني اسرائیلو هغې د ښار نه بار اوسېدل هغې ته به بني اسرائیل به وي دا د موسی علیه السلام قوم و دا هغه قوم چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلي نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن و دا د هغې اولاد په دا مصر کې خور شوی و د بهر نه راغلي مشوره چې کوله هغې دا سوچ ورته ورکړو رای ورکړه چې شاید داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي تا د بادشاه د رشتو ذریعه به ګرځي وی ښه څوک کوم وی صاحب دی کې خو هېڅ یره نشته دا هلک پیدا نه دی پیدا کیږي د دې خوب نه داسې معلومیږي نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کیږي دا ټول به مړه یو به نه پرېږدو دې واړو پیدا نشي لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي خو ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې او چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی ده خو فیصله وکړه هر سړي سره خو د ځان فکر وي چې زه دې بچم خلک دې ټول مړه شي زما په خلکو څه فیصله یې وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا للوی قرآن شریف کې الله و یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم هلک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسان یې سیډي والا خوارو کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي داسې نه چې ګنې خبره پټه ده جاسوسان خواره دي خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هلک هغه حلالوي د مور په مخ کې او چې کومې جینکې لري هغه پرېږدي
دا څومره انتهایی ظلم دی. ماشوم بی ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر زیاتې دی. او بیا د مور مخکې په هغه چاله راښکل دا د ظلم انتها ده. ورونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظالم یو وخت کې ظلم کوي، دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه ویني او ماله به زما د ظلم سزا راکوي. الله خو د چا ظلم پرېږدي نه، چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي. که دنیا کې به یې درکوي خو که نه آخرت خو جده تللی نه دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي وی دا فوراً د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسېږي او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نظر بل شی نه رسي. الله ورته وایي چې ای مظلوم لانصرنک ولو بعد حین، امداد به دې کوم، خیر دی لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم. نو ظلمونه یې شروع کړل، ماشومان لکان به یې لالول او جینکۍ به یې پرېښودې. زمانه تېره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تېر شي لږ زوړ شي، سړي بیا لږ غوندې مطمئني، تازه کې سړی پریشان یې وروستو بیا لږ پریشاني کمیږي. بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل، څه به کوو؟ جاوید صاحب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي، زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي، زمونږ لښتي دوی صفا کوي، زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي، زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي، نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو؟ واقعي دا خو دا نوی کول وجلی کېږي او زاړه مري، په چا به خدمت کوو؟ نو ګوره قمقل سړي چې که نه د هغه عقل او سوچ نه وي داسې کوی یو کال دا ماشومان وجني او بل کال یې مه وجني. اوس بېوقوف بچیه چې دا په کم کال یې نه وجني که دې کې هغه لږ پیدا شي. قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنئ، هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وی پیدا شو او چې په کم کال وجنئ هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی. الله ښیي یعنی الله دې په بل کال کې هم پیدا کولی شو، د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې هم پیدا کولی شو. دې فرعون ته به یې دا خوبه ډونه ښه دا کار به الله کړی و، لیکن دې کې الله د ده ظلم ښکاره کوي جودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي د فرعون ډېر ظالم و او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه موږ الله د ظلم نه خلاص کړي او موږ یې ته عزت کړي یو. د الله هر کار کې حکمت دی. دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي موږ د ده مور ته الهام وکړو، د ده مور ته اطلاع ورکړه و اوحینا الی ام موسی، هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم دې پیدا شي چې هېڅ فکر ونه کړي، دې به یو صندوق کې بند کړي، صندوق به دریاب ته وغورځوي، انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، هېڅ فکر به نه کړي هم ستا دې غېږې له به یې واپس تله راولم او دې به څوک وجني نه. زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دنه به پیغمبر جوړوي، دا مونږ فیصله کړې. نو چې دنه زه پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه هغه خو په 4 پوش کې د ډېر لوی پیغمبر مسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په 4 پوش کې وسیم دی. پته ده ورته چې الله خو دا کار کولی شي. یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دې پیدا شو د فرعون تاردارانو له ته اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو، هغې چې سینګ راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل، نو دې وي دغه وخت تنور بل کړی، تنور یې بل کړی او ډوډۍ پخولې. د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېست هغه تنور کې وغورځو. کنی په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم، دا پویه ته اخلمه، دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی زر بچکولو والا ځیم. ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې سینګ راننوتله، ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله، ماشوم خو نشته، هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې او ماشوم مې څه کړ، بچی مې څه کړ، چې وی قتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې کړ. قدرت خیونی د پروردګار الله ورته هم دا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه، دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو،
حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بندې کړلې وو چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځ او د موسی علیه السلام پور و هغې ته یې وویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا دی الله وایي زه بچ کوم او تا له یې را رسوم نو اوس ګور چې څه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و پیغمبر اسم خشتی په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل لون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر علیقې او باطن کې پیغمبر پاک او صفی ډېر خشته و رڼا تتله چې صندوق کې وغورځو او صندوق یې دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق ورو ځي د دې دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا د بادشاهانو که ستاسو کلی دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی تیل کوي او لامبي پکې یو تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ خور یې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیه دا ډېره نیکه بیبي ده سره د نورو ویندو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغولات کوي خپل ازادي کوي او خپل گپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخکې ونښته د جنې وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي اوس سره اوچت ته دي کې څه دي صندوق څه کوي چې هغه ورله او هغه صندوق له ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې روچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښوده یو قول دی چې صندوق یې روچت کړی جین صاحب دا خو دروند دی وایي ته روچت کړه چې څنګه یې روچت کړه او د صندوق نه یې سر کولاو که اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي القلوب بین یدی الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم کوی اړی یقلبو کیف یشاء چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راغلی بس زړه پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی ګور زمونږ ګوتو له راغی روچت یې کوي صبر وکړې دا ماشوم ماله راکړي غېږ کې یې واخېسته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه مینه یې ورسره پیدا کړه فوراً ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یوړو یو ماشوم یې ومونده ډېر ښایسته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایي محبت زموږ ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښ نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نی ویې نه دا به زمونږ خوا کې لوی سي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی سي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دی به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي د ما غېږ کې به لویوي دی به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا کړو ښه د ښځې چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شم او خشته دی غورځولو ته اوس له کېږي نه دې خوا ته د موسی علیه السلام کور تماشه کوي دا هم ورتاو شوه چې ورېږه زما ورور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایا مونږ خو دوی نه پټو دریاب ته م غورځوو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی او پیسه نه اخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو د دوی مینه پیدا شوه
هله وي څوک راولی چې د ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو هم راځي بل هم راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه په یو حالت خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنی درته نه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنی درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پیري د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلی نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچ وکړه بي بي اسیې چې دا به څوک ښځه به وي وی ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړه مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشوه هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ هغې خو په زویوالی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچی و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچی به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لی جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایئ چې تا ناجوړه کو مړ دی کو تکلیف دې ورکړه نه زه نشم کولی لږ خبره پې لان پې درنوي چې دې اونه پی نشي چې ګنې د حق بچی دی نه ته راشه ته ماشوم خو اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پې خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام مې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فورا یې پی راښکل شروع کړو پوره موړ شوم د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار وشو وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقررو او ته دې ماشوم له پی ورکوه نه زه نشم ورکولی زه دلته نشم راتلی ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی نه دا خو د بل چا پی نه او د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوی دې ما له راکړې زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکړو هغې داسې نه وکړه الله چې ورته ویلي چې انا ردوه الیک تا ته واپس کوو د الله فیصله رښتیا که دروغ وي رښتیا کور ته یې بوته ماشوم او مکه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام او مور ول خپل پی ورکړي او دې طرف نه ول تنخوا هم مقرر شوه او د تنخوا نه علاوه صاحب دون عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچی پالي او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي د بل چا پی نه اخېستل دی خو پیغمبر جوړېږي دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کي نه د خپلې مور پی بس کي تنخوا مقرر شو صیبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړه بس نور ماشومان مه وژنئ ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غورځولي چاته بل چا خو نه دی غورځولي موږ خو د دې ماشومان حلالوو پام کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور به هم حلالوئ او صیبه خلک به هم تل خپل نمبر خلک جوړوي که نه ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو چا جامې وړو چا مور له جامې وړو چې ګورې صیب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده پلانکي تحفه راوړې ده الله مهربانه بخښه عسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم الله وی تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د هر تکلیف او سختۍ سره ببل اسانتیا الله وی زه ورکوم ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو دی وی اوس موږ له خپل ماشوم راکړه ماشوم یې ورکړه یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست دی فرعون هم غټه ګیره وه دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي خامخا خلک په سرې ګیرې نه پټکې یې وي غړغړ دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي نو هغه غټه ګیره و موسی علیه السلام لاس یې ګیرې ته واچوه داسې لاندې راغ
یو چکې وله ورکړ. فرعون زر یاسي ته یاسي ما درته نه وې دا مغالک معلومېږي دا اوس نه پکې جذبه شته د ګیرینو نیم لاندې راښکم. او فرعون په لوی مجلس کې ناست و، ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي. ما پرې غټه بېعزتي وکړه، ورسې جلاد راولئ چې دا ماشوم ښځې ورته وویل دا ماشوم څه پوهېږي، تا څه پېژنې او ستا ږیره څه پېژنې، ماشوم په هر چاته لاس اچوي، ولې مور نه مخ رانیسي دی به نه لالی. نه دا هغه معلوم ماشوم معلومېږي. بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان و هغې هم له پړه کې وسوسې واچوي دا همغه دی که نه ګوره لاس یې در واچو او ږیرې نه ونیو لاندې راښ کړې. فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي، ده ته به اور کېږي یو خوا ورته لالونه کېږي. که چېرته دې لالونو نه ورغې بیا ماشوم پوهېږي هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ږیره نیولې ده. او که اور لی ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دي زما ږیرې په ناپوهتیا نیولې ده بیا به مات اور یې م کېښودو لالونه یې م ورته کېښود. هلته بي بي آسیه الله ته جاړي چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لاله ګوتې ونسي مرګ موسی علیه السلام چې ورته کېنو په خلپوسو لاله روان دی. جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف تک اور طرف تک که ته اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي، مرګ نه بچ چې لاس کو سوځي خیر دی. هغه زرې هغه د هغه له ګوتې یوړی هغه ترې سکروت کې له فورا خولې له راوړي چغې یې کړې. بي بي آسي زر نمبر یې جوړې شو که ما نه وي چې ناپوهه دی که دا پوهې او په پوهه ستا ږیره راښکنه اوس پرې لاله ګوتې وګوره اور له ګوتې یوړې. ښه زه واقعي چې دا ناپوهه لویږي مور یې م راځي او وایي چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله درازي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچې ظاهر کې خودي ورته بچې وې هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت به او کله به راتله چې دا خپل ماشوم پین وربي دا وګورو لیږي ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي. دیم کله چې د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بار و کله زم هغه خپل د هغې مور له چپې راکړي د هغې ملاقات له ځم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروسته ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راتلې لوی قدر او عزت و. قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغه اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و. خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی و او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت وي نو د پیغمبر خو لا دې وخت نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی. یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه د قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده وي. عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن دی را روان دی. فوجد فیها رجلین دوه کسان یې ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي. هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د ده قوم نو او بل یې د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شیعته چې د ده قوم کوم کس و هغه ورته آواز وکړو ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي. هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به یې ډوډۍ پخوله خوراک به یې پخو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته ویې د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک یو څه هغه ورسره نه وړه هغه وهب په زور به یې در باندې وړم ستا پلار به یې مولي په جګړه دي. موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچي ته وایي چې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو پخپله یو څه که نه ته پکې لاسې د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم زه خو کوټې سړی نه یم هغه سره هم بیا ادبي شروع کړه. موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښه چې لکه داسې مه کوه خو ګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړئ او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانیغ شوې. موسی علیه السلام یو څوک ور برابر فوکزه یو څوکې و نو فقدوا علیه بس اړوس سترګې او نه راپوله لاندې پرېوت مردار چې مړ شو خدایه هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین دا خو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه راکې راله اگر چې سړی کافر دی حربي دی زه ادب ورکو د مر په نیت یې نه وو ظالم و ظلم یې کو خو شی ور برابر شو خو څوک شته نه څوک پې پې نه شو. موسی علیه السلام خو لاړ
واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باورچي چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلومات وکړئ دا چې چا وجلي نو ده نه مونږ سزا به ورکوو. نو موسی علیه السلام سهار له بیا داسې بار وتی دی اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کړي. اوس هغه سړی بل طرفه جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیه السلام ته اواز کوي راشه وایي ده نه مې خلاص کا. موسی علیه السلام ورته ظالما انک لغوی مبین ته خو ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړې کوي کله بل سره جګړې کوي روانې خو ټول په تا کې دي. اوس موسی علیه السلام ورغی چې ده له ادب ورکړي وایي نه خو ده له ادب ورکوو چې ګوره داسې مه کوه جګړې کوې پوه شو هغه وایي چې پرون خو یو بېغمه کړی وي اوس که مال هغه ورسېده نو خو مال یې یو شکرک هغه خو په سترګو هر څه لیدي دي خو دا خو نن خو بد زما قیامت دی بس بېغمه کېږي مې اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه دی نفسا بالامس پرون دی یو وجلی نن ما راس فاش پرون دی یو وجلی دی نن ما وجنې ځان نه لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړی داسې کې سی به ګورې ما له ګوتې راونړې بس هغه کم سړي چې تر جګړه وه هغه خو پوه شو چې خو دا پرون سړی خو ده وجلې خبره خو د خولې نه وته الله فورا د فرعون دربار ته چې صاحب هغه هلک چې وجلی شوی دی هغه خو تا چې کوم لوی کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټینګ یې راووته چې اوس سره څه وکړو چې آسیه هم خفه نه شي او دله سزا هم ورکړو. موسی علیه السلام ته هم پته ولګېده چې راز خو پاش شو یو کس و د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه په منډه راغی. حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوي او ما معاف کړه. قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخه او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف په هغې روان چې فرعون مې وژنې راشه دې وطن نه ځانو بس اوس کوم ماشوم کې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي نوکران ترې تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې صرف وي اوس حقه هلک په دشتو اوس کوم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي نوکران ترې تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي اوس حقه هلک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان اته شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایه ته زما حفاظت وکړي څنګه دې وهدیني سواء السبیل خدایه نیغه لار راته وښیه دم د الله نه سوال وکړو چې خدایه ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه. اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړه لاره کې دمه کېږي هم ستړی م دی یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده یو کوي دي کوي په هغه کوي خلک راجمع دي څوک د مشکونو کې اوبه وړی څوک د څاروي اوبه کوي او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغوی سره ګډې چیلۍ دي خو هغې یې د رش نه منع کوي چوکې یې نیولې دي رش ته یې نه پرېږدي دوی ورغې هغه جینکو ته ما خطبکما ولې دلته ولاړ یې وایي مونږ هم دا ګډې چیلۍ راوستې دي خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلۍ خپل څاروي سیرابوي نو مونږ خو حیا ده نو د سړو منځ کې مونږ نه ننوځو چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلۍ سیراب یو روایت کې خو داسې راځي چې هغه سړي لاړل نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده غټ تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاولی نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږه یې ته لرې کړه او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام کې خو هغه زور خو که نه جذبات هم پکې و د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې لاسونه یې وړکول خلک یې خوا دې خوا کړل تاسو څاروي صاحب وایه دو جینکې دي غریبانانې هغوی له لار نه ورکوئ هغه به ورکړه چې پنځو شپږو کسانو به په شریکه رایسته حضرت موسی علیه السلام ګرګړۍ په یوازې تا وایي خو بیا یې راوویستې هغه جینکولې اګرې چې له سیرا او بیا لاړ یو توري ته سملات ربي اني لما انزلت الي من خير فقير
خدای ستا خیر ته محتاج یم. کوم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم. نه مې بړستن شته، نه مې چولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتي جامه شته. بلکې علما لیکي هغو د یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه څپلی خو نازکې وي که نه، نازکې څپلی وي او هغه مضبوطې نه جوړه چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیم له نو هغه په لاره کې څپلی هم ښکېدلی وي، پیاده روان دی اوس. او زه خو په منډه راتښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي. او ژوند یې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی. خدای مور هم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کړي. جنکۍ لاړې هغه د شعیب علیه السلام ډوړوي. دا بل ابتلا ده. اوس یوه ابتلا هلته نه ده، وفتناک بطونه، دا بله فتنه. هغې لاړل بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومیږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومیږي او ډېر بې کسه دی، بې سوکه دی معلومیږي. او ما بابا ډېر حیاناک هم دی، موږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، هغه ته خو پته لګي ورشه یو کسه ورشه او ریولې چې تاسو لېږلی چې ایله سیلاب کړو چې د هغې مزدوري موله ورکړو. دا یو پسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه تا پسې رالېږلی ما تا غواړي څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي، چې تا زمونږ ګډې چې ایله سیراب کړې د هغې دله مزدوري درکړي. نو وایي ده ته مخکې شې، زه درپسې یم. دا جینۍ مخکې شوه، موسی علیه السلام ورپسې دی. هوا راله د هغې دا پنډۍ وړقولې، دا پنسۍ پنډۍ ښکاره شوې. ای جینۍ وایي ته وروستو شه، ما ته شا نه اواز را کوو چې ښي طرف ته تاو شه، ګل طرف ته تاو شه. په تا مې نظر لګي، دې دې مخکې دی. او ته اواز ورکړي داسې تاو شه، داسې تاو شه. شعیب علیه السلام دې وردننه شو. وردننه شو، تپوس یې ترې وکړه کوم ځای نه رالې، څه مسله ده. ده ورته ټوله قصه وکړه. هېڅ فکر مه کوه، نجوت من الظالمین، خدای د ظالمانو نه بچ کړي. دې ته مدین وي، دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا په دې د څوک رد شي. دا بل علاقه ده، فکر مه کوه. او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک کې د پیغمبرۍ اثار دي، ده نه به خدای پیغمبر جوړوي. هغه پوه شو پیغمبر دی، پیغمبر ته خو وحی کېږي. هغه جناب هغه جینۍ ورته وایي چې بابا ان خیر من استاجرت القوي الامین، خو ته مزدور به موږ نیسو، موږ خو خدمت نه شو کولی ګډو چیلو. نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هوتې دې ونیسه په مزدورۍ. او دا ډېر بهتر، ډېر ښه مزدور دی. او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی. مضبوط څنګه دی بچې؟ وی بابا هغه 10 کسه چې کومه بورقه راوباسي په یوازې درېسته، هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو په کوي ایسته ده په یوازې یې خوا کړه. او امانتګر هم دومره دی، حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه رستو کړم، ما ته یې نه دي کتلی. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ هلکه داسې وکړه، که دې خوښه یي نو ما سره مزدوري وکړه او مزدورۍ بدل به څه در کوم، تنخوا به دې شي، تنخوا به دې ځئ 8 کاله دې زما خدمت وکړه، مزدوري دې وکړه، نو زما دې 2 وروڼو کې یو په نکاح دله در. او که 10 کاله دې وکړه نو ډېر به ښي. تپوس یې ته وکړه عمر دې څونه دی؟ څه کم څه خو 30 کاله عمر یې دغې وخت کې. هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي. اته یا 10 کاله چې ما سره تیر کې عمر به 40 ته ورسېږي، پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي. خو هغه یې خپله ده. هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وایي او بلکل په دې فیصله ده الله علی ما نقول وکیل. بس ټیک ده چې تاسو وی او ما سوی نو الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو. د شعیب علیه السلام خدمت پې کوو او د هغه ګډې چیلۍ به یې سرولې. شعیب علیه السلام ښه نو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر ده سخت یو د منډو توړو بلد شي. ډېر مې فایده پکې سره. د دې ګډو چیلو مثال داسې لکه امت ګډو چیلۍ به دنه منډه وي ته به ورپسې دی چې رانه چې ته شر مخونه تښتی. د امت به هم خیال ساتي چې رانه شیطان ګمراه نه کړي. ګډې چیلۍ به دنه منډه وي په پردي فصل به ورځي، ته به یو خو پردی فصل ونه خوري. نه اوس هغه نی ته وي پرې چې ویې خوري، دی ورته شا کي. که پردي فصل والا راغی لکه چیرې ښه د ما خو خیال نو. نه اصل مسلمان تیرې به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چیلۍ به پردي فصل ور نه شي. نو ته به هم د خپل امت خیال ساتي چې دې رانه ګمراهیت او ګناه ته لړ نه شي. او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتي چې نور یې رانه خراب نه کړي، باران یې خراب نه کړي، غل یې رانه غلا نه کړي. داسې پوره د امت نګراني به کړي. پیغمبري ډېر ګران کار دی، لوی منصب او لوی عزت ته خو کار ګران دی. نو ګډې چیلۍ پې وسرولې او ځان سره اوس اوټ کې د پیغمبرۍ طریقې او چلند زده کړي. څوک 8 کاله یادوي او څوک
لس کاله یادی یا هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته هغه خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق. زه بیا خواهش ظاهر کړې چې زما خو 18 کاله وشو، د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ. مور مې م یاده شوې ده، ورور مې م یاد ده، خور مې م یاده ده. شعیب علیه السلام تسخر ته وایي که اجازت راکړې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات ده. ډېره ښه، لاړ شه. ګډې چیلې م وله ورکړې، ښځې م ورته حواله کړه او پیتې م وله ورکړې. خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه. علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه روړ، یو پکې د امسا وه، هغه یې ورته حواله کړه او داسې په اثار یې م نه راحواله کړې. مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه، دا ګډې چیلې بوځې نو یو کونټۍ پرته ده هغه راواله. دې ورغې دا کونټۍ راواغېسته، وایي نه نه دا کېده بله راواله، هلته بله پرته ده، دا زما ده بله راواله. وایي چې دې به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي همدا به یې ګوتلو راتله چې بیا بیا راوړو تا ته نه وایم دا کېده بله پرته ده بله راواله. وایي دا خو ما صاحب کېښوده بله مې راواغېسته، نه نه وي همغه دې راواغېسته چې هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې لاړو مخته ده. دا وایي دا بس هم ستا نصیب دي پکې. ورته پته وه که نه چې دا کونټۍ خو کونټۍ ده. علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن نسبا د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلې وه او دا هغه وه چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم 10 څیزونه د جنت نه روړ، یو پکې د امسا وه. ام وله ورکړه، لور یې م ورته په نکاح کړه، ګډې چیلې م وله ورکړې. را روان دي یو مقدس ځای د وادي سینا، هلته چې راورسېدل نو د بیبي یې د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو، اولاد یې کېده. دغې وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي. حضرت موسی علیه السلام چوکت یو ځای کې اور ولید رڼا وه، بیبي ته وایي ته دلته کښېنه اني آنست نارن، ما اور ولیده لعلي آتیکې بقبس، زه یو شغله درته راوړم، ورځم یو شغله به راوړم اور به درته بل کړم. ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم تا خدمت به م وکړي. ډېره ښه ده. بیبي ورته وایي خو د علاقه کې بلده وه، وایي داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده، باران هم ورېږي نرې نرې، سیلی هوام ده، دا امسا ځان سره واخله او دا پنیر هم په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شي دله ټک درنه کړي او امسا هم واله که د څه حیوان میوان دله نقصان درنه کړي نو ورشي. چې هغه اور له ورغې یو دغه یې راواغېسته، څه ورته وي دا اور کې شوړه یې راواغېسته او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي. اور د اونې به اور اغېستې، انسان خو نشته او نه څوک شته، اونې به اغېستې اور. شوړه یې راواغېسته، هغه اور ته یې ورمخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ورمخامخ کوي هغه اور ته بره کېږي، چې دې شوړه ورجتوي اور ته نور هم بره کېږي. حیران خو شو چې دا عجیبه اور دی، نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته، لکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي. د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته، اور خو تاو هم کوي، دې کې خو تاو هم نشته. دا خو اور نه معلومیږي، ځکه دا خاصیت هم دا دی چې دې به تاو کوي، لوګي به کوي، بوی به کوي، کوم ځای چې بلیږي شی به سوځي، نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګي شته. او عجیبه دا ده چې شوله وروړم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي، رڼا اعلی مزېداره کړي. دا خو اور نه دی، دا خو څه بل څنګه رڼا ده. دې په دې سوچ او په دې فکر کې دې غم کې دی چې اواز ورته کېږي ای موسی اني انا الله، زه الله یم، فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوى، ته مهرباني وکړه پیزار دې وباسه، دا اخوا دې خوا ځای نه دی، دا ډېر مقدس او پاک ځای دی، ځکه چې الله تا سره کوم دی کې خبرې کوي نو دا ډېر مقدس او پاک ځای وي. او طوى د دې نوم دی، پنې دې وباسه. دا اواز چې دا اورېده، اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري، د بره نه م اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري، د مخې نه م اوري او د شا نه م اوري. حیران دی چې عجیبه اواز دی. علما لیکي چې د الله اواز و، د الله د اواز تعلق د غوږ سره هم نه دی. ګورئ مونږ خو چې کوم اواز اورو د انسان
نو په دې غوږونو یې اورو. د الله واک انسان په هر ځای اوري، هر شریف اندام په هغې اواز ته اورېدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې د اواز د کم ځای نه دی، بره ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، مخکې ګوري، شاته ګوري، الله ته کم ځای نو ورته اواز کوي چې ته کوم ځای الله. کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې، یو تجلی یې ولیدله، یو خوند پیدا شو. رب العالمین فوراً ورته بشارت او زیری ورکوي چې تعالی ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بېشکه ډېر لوی عزت دی، حقیقت دا دی، ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی، خو لوی بوج هم دی، اسانه خبره نه ده. دې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو، موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی، تا نه خدای عالم جوړ او دا پټکې د مشرۍ نښه ده که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت. ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شي او د هغې عالم جوړ شي، ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی، په سر د لوی بوج کېښودلی شو، اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی، خو لوی بار هم دی، داسې بار دی چې فوراً ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى. لوی دشمن ل فرعون سرکشه ځلاړ او هغه ته اوس دین ورسوه. اپوی کا او دا خو اسانه خبره نه ده، بادشاه له به څوک ځي وررسېږي وسینګه او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم و، خبرې به یې صفا نه شوې کولی. صاحب ژبه کې مې هم لکنت دی او چې په سړي باندې دې ژبه کې لکنت او په ده باندې لږ هیبت راشي، د ده ژبه کار نه کوي. سړی مې هم د هغوی د قوم وژلی دی، هغه دشمني هم راپورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې، دوه به یو په یو بل به ډاډ یو، که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. الله ورته وایي چې دا خبره به دې ومنله، تا ورور هارون مې هم پیغمبر که، هغه ته اطلاع ورکومه، ابه د ښار نه بار استقبال هم وکړي، پیغمبر مې هم که او یارېږه مه، تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به درکوي. حقیقت دی رونو، عزت د چا په اختیار کې او طاقت د چا په اختیار کې نه. یو غواړي تعز من تشاء وتذل من تشاء، څوک ذلیله کړي او څوک عزتمند کړي. وایي داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه، چې امسا یې وغورځوله هغې نه یې لویه اجدها خامار کړو. پې درسته شو، لا تخف مه یېرې، سنعیدها سیرتها الاولی. ګوتې یو څه همغسې امسا به ته جوړه شي، چې ګوتې یوړې بیا ته همغه امسا جوړه شو. وایي زه دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویویسته، داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به شغلې او رڼاګانې کولې. وضم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، لاس ومنډه راوباسه لږ سپین بخیږي. من غیر سوء آیة اخرى، څه برګي مرض به پینې او نه سره بیماره به دا به دې دویمه نښه شي. زه اوس فرعون له ځه کا خوا دې خوا کوي، داسې شی مې دله درکړې چې کونټۍ غورځوه دې ټیزونه باچې منډې به غږ هم درته نه شي کولی. لاس ګریوان کې منډه شغلې به کوي، د په سترګو به د هغې اثر کېږي، پړه کې به د هغې روښنایي اثر کېږي، که او دې نه مني خو یېرېږي به. راغې را روان شو، ورور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړو او د الله حکم و نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورغلل. لاول خو درباریانو نه پرېښودو، خو بیا یې پرېښودو بادشاه ته، فرعون ته ورورسېد. تل تعارف ورسره کوي، صاحب زه دې وپېژندم؟ نه ما خو نه یې پېژندلې، زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی یم او بیا لاړم، ما له الله پیغمبري راکړه او بذات الله ما ته حکم وکړو چې د فرعون ته ورشو دین ورته ورسوه. سپېرله پکارو چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی چې اوهو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه. ما کې جرم دی، ما کې لویي ده او الله هغه محسوس کړې ده. بادشاه ته علته ورکړې وې او د الله خبرې منلې وې، نو
لوی نیک نامي او نوم به شوی وي د دنیا کې هم د الله په نوم هم هسه وایي ورته سپېره او ورته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خو دا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې راکوټ یې لوی کړې اوس راځي مونږ ته نصیحتونه کوې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې خو جیل کې دی اچو تا به یې خو زمونږ سړی دی وجلی دی کله خدای په اسانه بوتله راوزدی اوس به تښتې کم خوا. او درې مقصد دی سړي په مقصد مې لاول پوه کا هوښیار دی فرعون دا بادشاهي ګورې په خمقلتوب هم نه کېږي هوښیار دی مقصد دی سړي مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی یو رب شریک غلی نشته ته ځان ته خدای وې که فرعون به وي انا ربکم الاعلی زما نه لوی خدای بل نشته وي ستاسو لوی رب زه یم ته ځان ته خدای وې دروغ دا غلطه خبره تا نه مخکې دا دنیا چا چلوله تا له بادشاه نه اخوا دا دنیا څوک چلی او تا له دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راوړي او ډوډۍ دله څوک درکوي دا لاس پې دله څوک لقوي داسې مه کوه سرزوري مه کوه الله یو ومنه زه د الله رسول یم ما په حیث د رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استازي ومنه باقي که ته دا خبره کوې چې سړی وجلی دی نو ما په قصد نه دی وجلی ما خو هغه ته نصیحت کو په نصیحت نه پوهېده بیا نو ورته ادب خو یو سوت مې ورکه ور برابر شو څه په څوک خو څوک نه مري نو ما خو څوک ورکړی دی او درېیم دا که تا زه ماشوم لوی کړی ما نو بېشک ښه دي کړي دي دا د الله فیصله وه د الله خوښه وه دا د مور د کوره نه یم راوستی د جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر هغه یې راغونډ کړل چاته چې دی اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پېخرې کوي صاحب دا خو وړه خبره ده دې بدله موږ داسې پړ کړو چې غټ بم نشي کولی خو موږ به پکې سي تاسو چې څه خوښئ در کوم بلکې تاسو به من المقربین مشیران واله د اسمبلۍ ممبران به واله ما سره نږدې به لوی قدر او ډېر لوی عزت به درله درکړم خو از مقرر شوه دا شورې د مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دی خپل جادو یې برابر کو نظربندۍ والا دې میلو کې ما لیدلی دي لوټه کې به اوبه نه چې ویې راته اوبه پکې را پیدا شي او لوګټ تیر به یې په اوږه به یې کړي دی په اوږه کړي نه دا ستا نظربندي ده او غټه اوږده چاړه وي په خوله به یې ومنډي خدای پاکه دا چاړې سي په خوله ومنډله دا خو د خوله کې راځي نه نوي نه شته او نه بل څه شی شته دا نظربندي ده تا ته علاوړې شیخ کوي شیشې به کله خوري بوتل ته وایي لکه شیشې خوري دا شیشې خو دې نه خوږئ دا حقیقت کې نه شیشې خوري او نه چاړه په خوله یې منډي تا ته داسې ښکاري لکه چې دې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګر هم د هغه خپل فن مظاهره وکړه قرآن کې چې الله وي وجاءو بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی الله ورته لوی وایي نو دا به لوی وي که نه لو نظربندي جوړه شوه فیضا عیسیهم شیوالهم و عیسیهم هغه رسی هغه چې کوم هغوی پړي راوړي یخیل الیهم من سحرهم انها تسعى هغوی په خیال کې دا صراط له منډې نه والې او نه لقېدل خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي هغوی سر چوکې وي او پړي چې میدان کې وغورځول هغې نه ماران جوړ شو څوک یو خوا مار منډه وي څوک بل خوا مار منډه وي خو لاول یې عیسی علیه السلام ودرو وی ته امسا مخکې غورځوه عیسی که مونږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام ورته تاسو وغورځوئ مطلب یې دا و چې تاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم چې خپل کونټۍ وغورځوم ښامار چې پته ولګي چې هغې هغه خپلې امسا ورساګانې وغورځولو لوی فرعون ناست دی او لاس ټپېږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلک دی لږ هم نه دي او ساحران هم سور کې دي خوشحاله دي چې زمونږ کم سحر وکړه د دې مقابله نشي ګرانه ده هېڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زنده‌باد نارې لګېږي او دی هم په شاهي تخت باندې ناست په میدان کې وګورئ د یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري وه نو دا به بیا هم ټول پیغمبران دي که نه د دوی د چوکو نه جوړ نه هغه موقع میلاو شو نخرې یې شروع کړې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله چې ویې غورځوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هي تلقف ما یأفکون داسې نه کړه چې یو رانیسي او شخوند پرې وایي یا
خولې د میدان په یو سر کې جامه کېښودو، بله جامې د میدان په بل سر کې کېښوده، ټول یې راغونډ کړل، الواق یې تېر کړل. چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي، په ذا هي التلقف، اړو شخوندې پې ونه وو، بې شخوندې تېر کړل. او چې څنګه یې تېر کړل او خولې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغروال، نو هغه هلته ټوپونه جوړ کړل. علما وایي دومره دستونه یې وکړل چې د شمېر نام زیاته. جادوګر خو پوه شو، جادوګر په جادو پوهېږي، عالم په عالم پېژنې که نه، شاعر پېژني، انجینیر ته پته لګي چې دا انجینیر دی، مونږ یې څه پېژنو. ډاکټر ته پته لګي چې دا نسخه چا ولیکله نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی. جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک، جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی، دا خو چې مونږ کوم ماران جوړ کړي دي خو چې روان یي لکه د مار غوندې داسې داسې کېږي، دا خو نه روان دی، یا خو داسې داسې نه کېږي. او دا خو دا دومره داسې یې تېرې کړه افې ته یې ډوغټه دی، دا خو جادو نه دی. او موږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلک خو پرې نه پوهېږي، موږ خو پرې پوهېږو چې جادو دی که نه، دا خو جادو نه دی، دا خو نظربندي نه ده. او د هغې پوه شو چې دا پیغمبر دی، هغې ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر دی. او موسی علیه السلام فورا دعوت هم ورکړي چې ګورې د پیغمبر یم دا زما معجزه ده، عمل الله یو دلیل راکړی دی، د پیغمبر معجزه د پیغمبر یې نه ښیي. او زما دا دعوه ده، هېڅ هم نه غواړم، نه بادشاهي غواړم، نه مال او نه دولت، هېڅ هم نه غواړم، نه مشري غواړم. مشري د دې فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی، رب الله دی، او زه د الله پیغمبر یم. دې کې څه ګرانه خبره، نه بادشاهي غواړم، نه وزارت غواړم، نه ښځه غواړم، نه بل شی غواړم، نه مشري غواړم. مشري د یدون باره کې دغه غواړم چې یو رب ومنئ، شریک نه لري، او زه د الله رسول یم، د الله استاد یم. رسول دا معنا چې د په الله حکم تاسو ته رسو. فورا جادوګر پوه شو، هغې وی آمنا برب موسی و هارون، بس مونږ خو د موسی او د هارون په رب ایمان دی، دې کې شک نشته، مونږ ته پته ولګېده، مونږ خو ایمان دی. او فرعون هم دغه وخت سره لیت العل وکړه چې صاحب شعر یې اوچته وه، چې لږ غوندې مشوره کومه کونتی چې څنګه اوچته کړه، نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه دا د جادوګرو مشر دی، دا دی مشر دی، او دا چل د دوی ټولو ته ښولی دی. او دوی ما سره مشوره ونه کړه، اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو. ما سره بیا مشوره کړې وه، دې مشورې دا یو سازش دی، یو سکیم دی، دی کشران دی، او دی مشر دی، ډاډ جادوګر دی. او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو، تاسو به ما ملګري کېږئ. او پرېږدم چېرته اعلان یې وکړه، خو اعلان په دربار کې ننوت، نو اخباري بیان یې شایع کړه. هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګري شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم. ښه لاس او ګسخ په زورونه ورکوي چې نور خلک ملګري نه شي. په لکونو خلک، مفسرین لیکي په لکونو خلک پروردګار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل. ډېر موسی علیه السلام د دې نه پس هم د صبر نه کار اخلي، یا نصیحت کوه. اوس خو ملګري هم پیدا شو، اوس خو ډله پیدا شوه. د ده قوم بني اسرائیل کې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول، هغوی به ته خدمت اخېسته، او خراب خدمتونه به یې ته اخېستل، ټټی پې صفا کوو، لارې جارو کوو، پستونه پې کړه، دا ټول خدمتونه به ترې اخېستل د بني اسرائیلو نه. دا د موسی علیه السلام قوم، او دا هغه خلک و چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلو سره د خپل ورونو، د یعقوب علیه السلام اولادو، دا بني اسرائیل د هغې اولادو. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد، دا خدای په مصر کې خواره کړو. او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او د هغه قوم. بهر کیف یو نصیحت کوه چې نه سمیږي، نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي، نیوکه کوي خو لږ ټیم ورکوي. او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي، ټیم به یې ورکو، دی به سم نه شو نو الله به بیا عذاب راولېږه، بیا بیا ټیم ورکو، بیا به دوی سم نه شو نو بیا بیا پې عذاب راولېږه. او عذاب به څنګه و؟ کله به رب العالمین ملخان پې راوستل، پسونه به یې وله وخوړل. داسې ملخان به چې د دې فصل، د دې میوې او د دې ګیاګانې را به مکمل ختمې کړل. خو تاسو ته پته ده ملخان خو تاسو به ګنو راغلي دي، دا د الله عذابونه دي. ښه دوی به رالل موسی علیه السلام ته به یې دا ته سوال وکړه، ځکه تا خیره کړې ده او موږ څه مشوره کوو، سوچ کوو. بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، هغه عذاب به ختم شو، بل به راغی، بل به څوک، بل به چیندخان راغل. دومره به چیندخان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو، لوښې به ترې ډکو،
کم لوښي ته چې به کټوی ته دوی پخلی کوه به چندخانو ډکوه چې اوبه به څکلې جام به د چندخانو نه ډکو او دا به صرف په دې د فرعون په قوم د عذاب و د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې به نو دا عجیبه وه بیا به رالل درخواست پرې وکړه قرآن حکیم کې الله فرمایي ښه چې ته الله ته سوال وکړه چې د عذاب بند کړي او موږ څه مشوره کوو موسی علیه السلام به موقع ورکول ورته پته وه خو موقع ورکوي الله ته به سوال وکړه الله د عذاب پې بند کړه بیا چې به سم نه شو دیم عذاب به راغی قرآن شریف کې الله وایي دم وینه هر شی به د وینې ډکو کټوی به وینه وه اوبه به وینې وکوي او بني اسرائیلو سره به نو او عجیبه دا ده دوی به لاړل بني اسرائیلو کې دوستانه تعلقات خو ویو چې تاسو د خپل کیو اوبه راکړئ چې هغوی به ورله په جام کې د خپل کیو اوبه ورکړئ جام به دغه بني اسرائیلو ملګري دي له ورکړه د بني اسرائیلي په لاس کې به اوبه وي چې د دې لاس ته به جام وړي وینه وشوه تر دې حده پورې چې یو سړي ویل لکه داسې کومه د په خپل خوله کې اوبه رالم او د خپلې خولې نه یې ستا خولې ته درړومه ویې دا ډېره ښه ده هغه په خپل خوله کې د خپل کوی نه اوبه راواغېستې او چې د خولې نه یې د هغه فرعوني د قوم سړي ته په خوله کې ور واچولې هلته دې وینه جوړه شوه د الله خدای دې د خپل قهر او غضب نه وساتي زما د قسمي چې د الله عذاب او قهر راشي نو اوچو سره لامده به م سوځي زمارونو دا عذابونو باندې کارونه چې کارونه شو بس موسی علیه السلام مجبور شو بني اسرائیلو ته یې ځای کېږدو یې مو نه پرېږدي او نه دي ایمان راوړي بس ځای مونږ به ترې کډه والو زو به ترې به دې پېښه خو دا د الله په حکم مونږ به ترې ځو دې پېښه فرعون مونږ خپل وس وکړه نه مني نه دې باندې خدای دې بلا ورپسې کړي مونږ خو به ترې ځو که نه بني اسرائیل ویې ډېره ښه ده موسی علیه السلام قوم و ملګري ته پته وه د شپې ترې روه تښتي ته قوم ته تښتی د دې ظالم نه د نه بچو د نه خلاص شو په دې به دې مونږ پرېږدي ځه مونږ به د الله خپله مسلماني کلو الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي وی ښځه لار یې ورته وښوله په هغه لار کې موسی علیه السلام سره د قوم روان شو خلک ورته وایي ته په غلطه لار لاړې ته خو دریاب دې مخکې وایي ما ته خو الله هم دا لار ښوولې فرعون خبر شو چې بني اسرائیل خو لاړل ووتی زموږ دا کار به څوک کوي خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو صفۍ دا به څوک کوي بس هغه ویې دی چې د فوج ته اډه وکړي شا به وځئ فرعون مخکې د فوج ورپسې چې د بني اسرائیل به راونیسو په لاره کې او موسی علیه السلام په دریاب قومو ته بیا وایي چې ګوره مونږ درته وایي چې لار دې غلطه کړ په دریاب ورلو ما ته خو الله درکړه خو الله اوس څوک هم او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد انا لمدرکون اوس پسې کېږي ویې داسې وکړه چې دا کونټۍ او تعالی ما کمال شي درکړی انا لمدرکون اوس پسې کېږي ویې داسې وکړه چې دا کونټۍ او تعالی ما کمال شي درکړی دی دې اوبولې یوس کونټۍ اوبولې یوس هغې کې لارې جوړې 12 لارې 12 قومونو یعقوب علیه السلام 12 بچي دا هر یو بچي دا قوم اولاد ځان له قوم 12 لارې ځکه 12 لارې دي په اسانه پې تېر شي یو لاره باندې به لږ ازدحام بریږي ادا او اسانه به په دې وي چې اعلان وي چې هر یو قوم پلانکې قوم په پلان 1 نمبر لار پلانکې قوم په 2 نمبر لار پلانکې قوم په 3 نمبر لار پلانکې قوم په 4 نمبر نو جګړه به هم جوړه نه شي تقسیم به شي او په اسانه به پوره دا نه چې د قومونو دشمني وي یو بل سره او بیا هم الله عجیبه دی دا اوبه خو اسم شفافې دي اوبه ورته الله لکه شیشې کړه چې یو بل ویني چې اطمینان کې وي خو چې دې سنګ پورې وتل دې کې فرعون راورسېد فرعون اوس خپل قوم ته سوی چالاک خو دې حرامي که نه په الف لام ورامي قوم ته یې وکتل او دا زما هیبت دی زما د وجې دریاب وشلېده بني اسرائیل پې تېر شو وی اسې خوا دې خوا کوله نه ته جبریل علیه السلام راغی د دې پړي نه ونیو په زور یې راښکته او چې څنګه په دریاب را دننه شو 6 لکه فوج سره څو پلاټون ته جوړېږي اوس 6 لکه فوج سره په دریاب راوړېده نو نیم لا سر ته نه دی رسېدلی چې موسی علیه السلام پورې دا کونټۍ دې دریاب له یوسه چې کونټۍ دریاب له یوړله هغه دریاب چپې یو ځای شوې سره د 6 لکو لښکر پروردګار غرق کړ بني اسرائیلو کتل او انتم تنظرون قرآن شریف کې الله وایي ستاسو مخکې یو د دشمن هلاکېدل بل چې ته ورته ګورې او ستا مخکې لاسې ټکوي دا بیا بله مسله ده چې ښه خوشحاله شي او قرآن شریف کې الله فرمایي او چې کله دا ځنکدن پرې راغی دا مرګ د عذاب یې ولیده ای آمنتو بربي موسی و هارون زه خو د موسی او د هارون په رب ایمان مې دی
فرشته ورته وي اوس چغې وې ایمان راوړئ مخکې رسټ کولو د خدای عذاب ولید دا غیب و ایمان خو دې ختم شو. او حضرت جبریل علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث سے نبی علیہ السلام ته فرمائی عرض ورته کوي چې د الله رسول افسوس هغه ټیم دې لیدی وایي چې د کوم وخت کې دا چغې والې دی فرعون او هغه مونږ ورلو د دریاب د میان نه مې تکه توره خټه راواخیسته په دا خوله کې مې ورته ور وویسته الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیة دا بدن ولا الله راوویسته دریاب ته د بدن ولا بار وغورځو یو نښه د عبرت دقه وروست چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نجات ورکو او دشمن د هغه مخکې الله هلاک کړه دا همدا شوري دریاب نه چې پورې وتل او څه مخکې لاړل یو لویه علاقه ده لوی دشت یو طرف ته بحر قلزم دی د کم نه چې دوی پورې وتل او بل طرف ته کوه تور دی کم کې چې د موسی علیه السلام د الله سره ملاقات شوی و پیغمبري الله ورکړې وه دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه د وادي سینا ورته وایي په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغوی د بوتانو عبادت کوي قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي نو دوی فورا موسی علیه السلام ته ووایي چې اجعل لنا الها مونږ لا هم یو خدای جوړ کا لکه سینګ کې د دې خلکو خدای دی دی ړوندی نافرماني ده موسی علیه السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو د بوتانو عبادت به کوو هغه ستاسو مخکې الله هلاک کړل زمونږ خو فرعون سره چې روانه وه په بادشاه خو زمونږ روانه نه وه چې د هغه نه بادشاهي غوښته ګنې غوس به تلي وو د مصر حکومت به هم سنبال کړی و که نه نه زمونږ هغه سره په جاګیر وانه و نه په بادشاه جګړه خو هم په دغې وه چې هغه خلکو ته وي انا ربکم الاعلی الله سره یې ځان شریک کړی او قوم له بوتان ورکړي و قوم به د ده د بوتانو د ده د دانچو عبادت کو جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک د وجې نه رالل نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوي او بوتان غواړئ شرک کوي نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هم هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون د جهالت کارونه کوي په کم څیز خو چې د ما فرعون سره جګړه وه خو همدا شی و تاسو عبرت وانه غشته فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل فرعون چې الله هلاک که سره د قوم په دې وجه هلاک نو تاسو بیا مانه بوتان غواړئ وی د دې چې سنګ خدایان یا زمونږ له خدایان جوړ توبه دا سنګ خلک یې تاسو ظالمانو بهر کیف دغه میدان ته چې دی ورسېدل دی فورا رجوع کوي چې ای موسی مونږ به دلته خروسو او سکو بسو اغوندو بسو او زمونږ کاروبار بسي مونږ به څه کوو ګوره د خوراک سکاک خبره مخکې نه جوړو شو حالانکې د دې اړو ضرورت نو ځان له کوې کار کرونده کنه دا ووایه چې یاره دا میدان دشته ده مونږ به دلته ځان له زمینداري کوو ځان له فصل به کرو نو دشته علاقه ده الله ته ووایه په دې خلک په دې باراني علاقو کې په دې غرونو کې چې کوم ځای کې اوبه ني کار کرونده نه کوي صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله مونږ له باران وکړي چې دا فصلونه مو زرغونېږي نه جوډه دې ووالې راشه ماموته بیا دې موته موسی علیہ السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر مون چې الله ته سوی منی ډډې به وو تیاره به غواړو تیار خواره مونږ له د خوراک بندوبست حضرت موسی علیہ السلام رحم پر قوم ډېر زیات ولې پر انتهایی ظلم فرعون دې خلکو سره کړی خیر دی که دوی له ګرې وړې مووی او دوی ناز و ادام کوي او دوی لغونه نخریم کوي برداشت به کوو سختۍ ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ډېره ښه قرآن حکیم کې الله وایي اذ استسقى موسی لقومه قوم له اوبو غوښتې فقل نضرب بعصاک الحجر یو کاڼې ورسره وي دا په دې کونټۍ ووهه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا چې هغه کونټۍ باندې کاڼي له غزار ورکړه 12 کینې ترې روانې شوې 12 کې څه حکمت و قومونه 12 دي الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نیو کمی جګړې به کوي
لکه قومونه د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي. راشه 12 چینی بشي او 12 نهرونه بشي، هر قوم به خپل نهر استعمالي، بل سره جګړه به نه کوي. قد علم كل اناس مشربهم، الله وی هر یو ته لاره جدا کړه چې دا نهر ستا شو، دا بل نهر د فلانکي قوم، دا بل د فلانکي قوم، دا بل د فلانکي قوم، یو بل سره مو جګړې نه. ښه اوبه خوش شوې، ډوډۍ سره به څه کوو جي؟ داسې شي مونږ له الله نه وغواړه چې بدډرې موالي او تیاره راځي. ډېره ښه خبره ده، بلکل به هم داسې کوو، تیاره به راځي. سهار وختي چې به پاڅېدل نو هغې کې بوټي و، دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي و، هغې پورې به لکه دې پلوسه کې دا چیړ نه وي، دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډک و. دوی چې به پاڅېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله، هغه به خوږم وه، طاقتمنه به م وه، لذت او خوند به م پکې ډېر و. ترنجبین ورته وي، ترنجبین. وانزلنا علیکم المن والسلوى، الله وی ما در باندې ترنجبین نازل، بهترین خوراک. او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي، د هغې خوند به څومره وي، فایده به پکې څومره. د دنیا خوراکونه چې مونږ په کارخانو کې جوړو، فایده شته، ضرر یې څومره ډېر دی. او دا د الله کارخانه کې جوړېږي چې الله کوم خوراک جوړوي، فایده به څومره وي، او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره وي. بس هر سهار به پاڅېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله، او لکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه، دی به هغه را شکول او په هغې ګذرې اوقات او مړزان به راتلل. دونه به مړزان زیات و چې معمولي غوندې به یې پې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس تاندې راغلل، هغه به یې حلال کړل او اور به یې بلور و، ټول به یې خوړل به. انزلنا علیکم المن والسلوى، قرآن شریف کې الله وایي ترنجبین او مړز هم نه دی، زمونږ د خلک ورته مړز وایي. کتاب کې سلوه جدا معنا لیکي، او چې کوم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسه ورته وایي. سلوه مړز ته نه وي، مړز راکوټه شی دی، مړز کې غوښه هم کموي. سیسه ورته وایي په د افغانستان کې، او دارنګې په د غرونو علاقو کې وي، لکه د کمترې عمره غټ وجود لري، غوښه اعلی مزیداري، غوښه پکې ډېرې. هغه سیسه او ترنجبین دی خوراک و، او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمې ډډې والې وې. خوشحالي ده. صاحب د نور به څنګه چل کوو، دا نور دی را باندې د بره نه، دا خو دا خبره د اکبر بقیالتان دي. دا هم نه کوي چې نور دی نو دې کې اوس د پیغمبر څه دي؟ په کار دی چې څه بوټې او لرګي مرګي برابر کړو، ځان له کوټه شپول جوړ کړو، یا ځان له څه خټه لوټه وکړو، ځان له څه کوټه جوړه کړو. نه مونږ ته ده چې د راشه خو داسې پیغمبر الله راکړی دی چې په هغه الله مهربانه، او مونږ سره هم د الله مینه د موقع په موقع چې څه غواړو هغه راکوي، نو هغه دا درخواست هم کوي. حالانکې رونو د پیغمبر تعلق نه د ډوډۍ سره دی، د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی، او د پیغمبر تعلق نه د کوټې او د مکان سره دی، او نه ستا د جامې سره دی. هغه به راته دین ښیي، باقي کار خو به ته خپل کې. دوی وی راشه د هر څه به ترې غواړو. ډېره ښه. موسی علیه السلام الله ته سوال کوي، بېغمه اوسه، داسې ژوند به دي له زه ورکړم چې نه به یې د پکي ضرورت او نه د ببوزي، نه به یې د کوټې ضرورت او نه به یې د شپول ضرورت. ښه مزېدار وریځ به راله، تر څو چې به نور و، یو ځای به نور و، په دوی باندې به وریځ و، سورې به و، مخامخ و بل ځای نور لګېده، یخې یخې خشته ښکلې ښکلې هواګانې به وي، هغه به پرې پاسه چلېدلې. نور څه غواړئ جي؟ جامې سره به څنګه کوو؟ د جامو به څه بندوبستي؟ مونږ به ځان له جامې جوړو، او دا خو ګران کار دی، او څه نه به جوړو، کم خوا به ځو. یاره دا مسله به هم دله حل کړو، هېڅ پروا نشته. جامې به مو نه خیرنېږي، دغه جامې به نه به انځلو ته ضرورت وي او نه به استري کولو ته ضرورت وي لکه دې زمانه کې خلک کوي، او نه به خټ کماټې ته ضرورت دی، او نه د واشنګ مشین ته حاجت شته، نه د صوباله او تختې ته حاجت شته. ټول عمر جامه غونده خیرنېږي به هم نه، صفا سوتره به بوی به هم نه کوي. نو ګوره
دې نه څه معلومه شوه چې جامه نه سرنېږي خو وجود به هم نه سرنېږي که نه چې وجود خیره نه شو جامه خیرنېږي وجود څښا کړي نو جامه څښا کېږي وجود بین کوي جامه به بوی کوي دا پکې مراله وجود به دې هم پاکي صفا سوتره او جامه به دې هم پاکوي نور هم څه غواړی او که نه بس الله بس د خوراک انتظام مو شو د اوبو انتظام مو شو د جامې انتظام مو شو د سوري انتظام مو شو د ګرمۍ او د یخنۍ انتظام مو شو نور څه غواړی نه په نوز د الله هم لږ ومنه چې الله دله دا نعمتونه در باندې پروردګار وکړل دومره نعمتونه په مخ د ځمکه په بل قوم نشته کم چې په دغه زمانه کې په بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په قوم چې دشمن یې دله غرق کړ د هغه نه خلاص کړی د هغه د ظلمونو نه بچ کړی او کوله او میدان کې رهایش درکړه او پروردګار دله خوراک اوبه جامه سور یخ ګرمي راغې پوره انتظام وکړو اوس د الله به هم لږ منل غواړي که نه بالکل صاحب تابعدار ښه نو داسې کوو چې الله نه درخواست وکړو چې مونږ کوم ژوند تېرو د دې قانون راکړي مونږ به شپه څنګه تېرو روز به څنګه تېرو یو بل سره جنګ جګړه راشي یو پسې فیصله کوو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو به څه طریقه او یو بل سره تجارت کوو لین دین په کومه طریقه به کوو که اختلافات راشي په څه به ختمو دا صاحب تا چې څنګه وښئ وی ښه نو تاسو ماله مهلت راکړئ او زه د الله نه سوال کوم الله ورسره وعده وکړه چې ته راشه دې کوهي تور ته د تور غر ته یو 13 ورځې عبادت وکړه روژه ونیسه تا د قوم دپاره به یو کتاب درکم او یو قانون به درکم قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غر ته لاړ چې کوهي تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله بعضې علما وایي چې د ورځې به یې روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د یو شان روژه وه ماته کړې په دا منځ کې نه ده لکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګوه کې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړیو 13 ورځې روژې ونیوله اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژې ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی دي دا بوی د خولې نه نه دي دا د معدې نه راځي معده تشي راغې نه هغه سام بلاس راځي په دې خوله خو د خولې نه ځي د خولې د غاښونو کې خامخام لغوندې دغه وشي ګیرنوالی راشي نو دوی وایي چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لزم چې د خولم صفا کم غاښونه هم صفا کم نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي وی تا مسواک ولې و ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم شي خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي د جدار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزیداره لګي تا باندې خو ما روژه تېر په د دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزدار لګي نو هغه چې کم اعلی بوی ما د په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کا 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې چې موږ دغه خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې وې دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي د هغه خپل نوم هم موسی و د ده موسی نوم دی او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ الله تعالی ته پیغمبر جوړ دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل مور یې وړه چې د ما مخکې الالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه نو بس که مړ شو
بیابان کې وکړه چې هر څوک زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مورې راله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ګوره الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو کافر ته جوړ شو لوی کافر و موسی الذي رباه جبریل کافر هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذي رباه فرعون مرسل هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو دا یو عجیبه نظام دی د الله ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی جوړ شو پلار یې څوک د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کومه ښځه وه د فرعون لور هغه کم جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اس په کېښوده تک شین به شو په رپېدو به شو خوره یې جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي مونږ واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړو مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي نو دا به د دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او مونږ نه کالي او زیورات وړي دي نو شک پې ځکه ویښ دي او شمې د یوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم کې حالات شو سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړې چې دا کالي راغونډ کړې دا خو آرام دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو اوس یې راغونډ کړې قوم هم وی چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست وی چې دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړو د خطې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړو او دننه یې ډک کړه ډډه او کومه خاوره چې ده سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي سړي له موقع په ګوتو وړله بعضې خلک کوي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه یې خوښ بعضې سړي ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه یې خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړوي کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به لوجې پورې خندا کوي وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته بانې به لټوي نو چې کومو آیتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل وی ګوره موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی تاسو دا دې ولیدل که دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای دی نو ګوره دی خو مخکې په لکه هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه د کفر هغه مرض یې لکې پروت و په کوم قوم به تیر شو چې شرک کوي دی به مو ته لوخاره ښکېده
چې مونږ له هم داسې یو بوتي چې مونږ سجده ورته ولګو ما درته مخکې وویل بس بعضې کسانو فوراً د هغې عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خودت ته راغی او عبادت شروع کړو. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته او ته نینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام په مونږ ډېر ټرودې تېر ویلې وي وعده خلافي وکړه چا وی مړ دی چا وی خدای ته رک شوی دی لوی مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سقي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغه خلکو د تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته الوی چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لانجه شوې ده او الله ذوالجلال تورات وله هشتا د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوې کم عبادت به کوې. دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې دي چې زندګي او ژوند به څنګه تېروې جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموې او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زه قوم دې ګمراه دی خرا شوی دی چې څنګه دې راغی قوم ته او قوم یې وکتل اوس به لویه قصه جوړه ده اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام په اول په خپل ورور ورمنډه کړې هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا ورور ته مشر ورور پیغمبر هم خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسې چل کړی دی. هغې د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو ورته وي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما وروره زما سره وګیره مه نیسه د مور زویا درته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تحکیم په ځمکه ترې پرېوتلې کېښودلې بیا ویې غورځولې غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فوراً ورغې هغه سکی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ولېږئ اوس ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی تیلې یې ورته که وسوځه که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه کړه خلک خو پوهېږي چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ سلوی جرم کړی دی او که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځېد اوس عاملي ته وي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو د هغه زرو نه مې سکی جوړ کړ فبستو قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبر یم دي ولې دي ته سجدې کولې زه یاره وي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به یې چې لا مې ساس ګوتې مه راوړه ګورې ما له ګوتې راونړه ځه تا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده د دې واقعې نه مقصد نشته دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد ته دی د الله حکمت دی الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو بارانو کې یو نعمت ورکړي دله پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي تورات ورته میلو شو موسی علیه السلام ته قوم وایي خو موږ توبه وباسو ډېره ښه دې کې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو الله ته به حضور کې وجعلو توبه به الله قبوله کړي 12 کسان راکې مالا 12 قومونه یې د هر قوم یو مشر راکې او یا کسان خطا شوم او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې ته د سکي عبادت نه کړ چې ما سره کوهي تور ته لاړل کوهي تور چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زموږ د قوم د سکي عبادت کړې ده ما توبه قبوله موږ جرګه سپاره کې راغلي چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې قوم کې خو یې هغه خوند راغی او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ ته نه منو ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي
تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي ځانه جوړی او که دا سره خدای کوي د یو نعمت د موسی علیه السلام دوی چې صبر ورته کوي او الله هم ډېر بې صابره دی یعنې مثالې کوتک موته ونیو دغه ځای مې ټولو دربولې چې مونږ الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیه السلام ویل جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله منقره دی یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی اوري بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة یاره دا څه پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي مونږ ته د الله ځان وښیي چې مونږ ووینو الله فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا وړه مردار بس ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پوس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښیي او که نه ښیي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق دې نه کوو موسی علیه السلام هلته په جړ چې خدای پاک دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نو چې زه قوم نه چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله اتهلکنا بما فعل السفهاء منا دوه درې قمقلو خبر وکړ نو الله دومره غوسه دله دا به د قوم سره سترګې سینګ لګو ډېره ښه ده جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي کړل را جمدي کړل توبې ایستې موږ معافي غواړو دا د قوم دپاره وی د قوم دا توبه خو داسې په اسان اوس نه قبلوم زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سپي عبادت کوئ کله د بوتان غواړئ کله وایي خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایي خدای دې ځان وښیي بل د دې توبه باندې قبلېږي فاقتلوا انفسکم مړه